وایي تا که د پټکي د پاسه یخی دی نو ما هم ګل ټومبلی په اوربل کې دی او راشه دا زمونږ جندول خو وګوره او چا وایي د ښایي زور په کابل کې دی. निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी अब खेल जमेगा। ला 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदरमनों कतुनको नरजमान मुसाखिल दावा के जब कुछ देर मियाँ के लिए ग्राउंड के मौजूद है। माँ कदरमनों कतुनको 13वीं टूर्नामेंट जारी हो चेन्नई फाइनल मैच थे पागे के चिकम टीमान विशाख से आगे जम सर मौजूद दी दल कैप्टन जम सर मौजूद थे आगे सर खबर आते को दे टूर्नामेंट बकम चौकड़ी तर दे हदा पूरे आगे सुमर पूरे मुतमईन दी सुनम से दे और दे किम टीम लोबे तासु कप्तानी हम दे टीम नम दे सद राइडर जमानुम दे खालिद अहमद जान दे टीम की कैप्टन है। कम टूर्नामेंट चेंज कर शो पदे के कम लोग बोलो बोलो शे तर दे दमा पकम नजर गोरे ची आया तासु दिन मुतमईन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नو وسه پورې کوم کم ګیمونه وکړه د موساید ډېر ښه پرفارمنس وکړ دا ولې ګیم نو دا وسه پورې زما سره سترانګ بیټینګ لاین سترانګ بالینګ لاین اپ دی او داسې ټورنمنت چې کوم دی داسې ټیم د ښه ټورنمنت لپاره پکاري او دا او بل میا کلی چې کوم ټورنمنت دا همیشه لپاره ښه ټورنمنت نو داسې ټیم لپاره زما سره چې کوم ټیم دی الحمدلله بیټینګ سایډ بالینګ سایډ زما سره بالکل مضبوط دا ته وای چې کوم په د علاقې کې چې کوم ټورنمنټونه کیږي او بیا مطلب داسې د ګراوند نشوالي دي د علاقې کې تاسو مو کتل چې دا ګراوند چې دا یو داسې زیره چې غیر محفوظ دی داسې وایي چې سټیډیم نه نو څنګه د لوبو شو چې دا ورځ پر زیاتیږي او داسې زمونږ ګورو زمونږ کپتان سي زمونږ وزیر اعظم سي هغه د ملک وزیر اعظم دی هغه په خپل په لوبو کې پاتې شوی دی نو څنګه داسې خلکو لپاره فیسیلیټي ورکول نه پکار خو بالکل د دې علاقې چې اوسیدونکو هم ته مرګره او خاص کر زموږ په ځای کې خو بيخي ګراوند نشته د خپل بیا هم دا چرته مطلب ډیسپیوټډ ځای په دې باندې گیم کې همیشه لپاره موږ کوشش کوو خو چونکه زموږ رول ریګولیشن لاس کې چې کوم دی د ازمکه چې کوم دی دا د عوامو سره سره نو مطلب دا چې نن سبا د ازمکو ریټ دومره های دی چې ګورنمنت کفرس کزمه کې اخلم نو مطلب دا غریټ کې هغه نه خرڅي نو ایشو شته خو سره ګورنمنت ساين نو سره د عوامو چې کوم خلک ته هغه شعور راوچې تل پکار دي چې سپورتس لپاره هغه ټایم چې کوم دی هارډر نه جوړول پکار پزما کا ورکول کې بدل کې نو اله بدل شي ډېر ماجی کتل کو د زموږ سره بل یو د علاقې یو سرګرم شخصیت موجود دی کلاړي هم دی چې هغه په دې اړه باندې څه نظر جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مهرباني ور زمانہ استاد راتلو او استاد چینل او ډیره مهرباني او تاسو ولیدل چې دا زموږ د یو باچا حسین په نوم ټورنمنت او زموږ د وړو ډیر ستړي وکړه د ناستار خصوصي او موږ زه د ټول کراوډ تاسو د چینل په واسطه ته هرکلی وایم او ان شاء الله موږ د اغلی نور عمل دا چې موږ ان شاء الله دینه خخټونه میرانچ کو او استاد راتلم موږ به ډیر په درون نظر ګورو علاقه کې داسې ټورنمنټونه منعقد کول او په علاقانو کې یو نوې جذبه پیدا کول دې ته په نظر ګورو نو دې ته خو د نظر ګور زموږ اور ګراوند ریالټي نشته ځکه چې دام د ځای چې بس یو دغه ځای دی خو حکومت له پکار دي چې د موږ له ګراوندونه پیدا کی ګراوندونه جوړ کړي د خخ پلیران شته چې خپل ټیلنټ بار ملک په پاکستان کې دغه ځکه چې په پاکستان ټیم کې هم اوس چې کمې شته چې لکه زموږ د علاقې کلاړن ولر شي ان شاء الله پورا کې وبله پاکستان کرکټ بورډ یا ډپارټمنټ ختم کړو دغه سکلان ډیر کمزوري شو او بس صوبې نه یو ټیم نه صوبې نه به څوک لوبيږي نو بدغه باندې پاک زمونږ ګراوند ریالټي نشته او هیڅ د حکومت سره پالیسي په دې باره کې نشته لانګ ټرم پالیسي نشته شارټ ټرم پالیسي د حکومت په دې وجه باندې سپورتس موږ په دې علاقې کې تدخل وزیر کیږي پهله تاسو لوب وکړه کنه هغه وکړو نو ورګه 132 ټارګټ ده 132 ټارګټ سمره مطمئن پورا به کوي
انشاءالله چې 3 اوور کې موږ د سټینډ میلاو شو د 40 45 50 پورې زموږ بیټینګ بیا ډېر زیات لوبه ګټل یا جګ بیلل دا دواړه زما په خیال چې دومره دغه نه لري د دې ځای کې د ارګنایزر د کمیټۍ نه د خلکو نه مطمئني اصل کې خبره ډېر ښکلی سوال لوګو چې لوبه ګټل بیلل اصل خبره نه ده د انسان زړه ګټل لیدل د ټورنمنټ کنه ماشاءالله ډېر ښه ټورنمنټ دی لکه هغې کې نو ډاوټ چې کم سے کم ما کرکټ کړی پوره پاکستان کې زه ښه مطمئن یم ماشاءالله ښه کراوډ ښه وکټ هر صحیح ماشاءالله ښه برابر دي نور گیم کې جذبات دا موږ به دې کوو چې گیم کې دننه جذبه نه دي چې گیم مزه نه کوي لکه جی کتونکو دلته زموږ سره د یوت چې کوم اکټیویټیز کېږي د یوت افسر زموږ سره موجود دی ځوانان چې کوم دی هغه سپورټ کوي په کوم ځای کې چې هلې ځلې کېږي هغوی ورته موجود وي ډېره مننه چې وخت مو راکړو جي ډیره مننه ډیره شکریه اول د خپل ځان پیژنګلو وکړئ چې نامه م څه ده او د کومې شعبې سره تاسو تعلق دی زما اظهار نوم دی اظهار خان او کرنټلی زما سره د یوت افیرز ډپارټمنټ دی د خیبر پختونخوا یوت پالیسی 2016 تحت حکومت یو منډیټ مونږ ته راکړی چې پای کې د کاونټر ایکسټریمزم کاونټر ټیرریزم منټل پیس سایکولوژیکل کاونسلینګ کیریئر کاونسلینګ او دا نه علاوه چې څومره یوت ته کاغه میل له ک فیمیل دی او ک ټرانسجنډرز دی دا ټول او کاغه د ماینورټیز دي د اقلیتي یوت ته هغه ټول په پوزټیو اکټیویټیز کې انوالو کول او هغه دغه منفي سرګرمیانو نه راوخه او مثبت سرګرمیانو ته راوست نن چې کوم ایونټس ته تاسو ګورئ چې دا تقریبا 2 میاشتونه جاری دي خو دلته چې کوم دا یوت دي په خپل مطلب اپنے مدد آپ کے تحت لے گیا دی او ایونٹ سر ته ورسو سبا وایي دي بارے خبره اصل کې صرف د کوارډینیشن زمونږ د افیس سره کوارډینیشن کمزور دی د یوت او دا غي شاته ریزن دار چې دا ډپارټمنټ نه وي دی زما خپل سوچ دار چې دا بل ټیم علي زیاتره ینګ لکان چې دین هغه افیس بلال پیژنې نه یا کنفیوز دي سپورتس او یوت کې نو زمونږ لاړه خدای سه ریسټریکشنز نشته او نه څوک ډیسکریج کو دا انیشیټیو نن چې کوم غسته شوی د ډیره بهترین ده دا څومره دلته چې رونق دی دا څومره چهل پهل دی څومره پوزټیویټي ده امید لرو چې دا به جاری ساری زمونږ د افیس لاړه چې سکه سم سپورټي نو وی ویل الویز بی دیر فور دی تاسو لکه مثبت تبادله په ځوان کول کې غفتل غواړي کول غواړي د پر تاسو مطلب تعینات مې داسې په لوړ در کې ما داسې ایونټس ونلې د وجه څه کې دي شي ایونټس خو مونږ ټوټل 42 ایونټس کړی د اوسه پورې خو دا غي وجه دا کې دی چې تاسو او زمونږ د ریجنل اند ډیفرنس لګ ډیر دی تاسو لګ دی اړخته مونږ په هډ کوارټر کې اکټیویټیز په دې وجه کو چې د نوې ډپارټمنټ د ریسورسز مسلې نو د هډ کوارټر نه بار اکټیویټیز کول لګ ګرانی نور که تاسو بزین کې خامخای شای کې چې کمپلانټیشن ډرایو شو نو دا غي شاته مین ډرایوینګ فورس زما افیسو دلته ملکن یونیورسيټي سره مونږ ایونت کړی ته مرګري کالج سره مونږ کړی دي د ته مرګري کالج د آرکیالوجي ډپارټمنټ سټوډنټس لمو د آرکیالوجیکل سایټس ته ټورز ور کړی دي نو لګي ایونټس مونږ په ډیر شوبو کې کړی دي خو زه دا یو خبره فوکس کوم چې د یوت طرف انیشیټیو راځي نو مونږ له کمفورټیبل یو زمونږ د اړه خصيزونه ګرانی ځکه چې په نوې دفتر کې سیټینګ کول بیا مخ کې بوتل د سټاف کې مې یو شبل شي نو زما امید دا ده چې یوت به انیشیټیو والی څنګه نه غسته شوی دا مونږ به سپورټینګ رول کې بالکل راځو نن جی دلته چې کوم دا ایونټ تاسو ګورئ چې بلا خلک راغلي دي ملمانه هم راغلي تاسو هم بګنن د چیف ګیسټ په تور مانی دلته زمونږ سپورتس افسر چې کوم دی غایب دی نشته دا ځوانان چې هغه نن په خپل معنی خپل کار کوي او دا غي په شامن دا غي هغه سورې نشته وجه سره جی دې ته پکې زما خپل سوچ دار چې هر یو ډپارټمنټ له خپل پروفیشن سره جسټس پکار دی انصاف پکار دی چا چې کوم منډیټ ته پای کې کار کول پکار دی بلکې اوس خو ډیولپ دنیا چې دا نو هغه پبلک پرایویټ پارټنرشپ په سنس کې کار کوي چې پرایویټ خلک انیشیټیو والی هغه خپل کنسپټ راوړي او ګورنمنت افیس چې دا نو هغه سپورټ کوي نو زما خپل سوچ دا دی چې هر یو ډپارټمنټ چې صرف سپورتس نه که یوت ته که سوشل ویلفیر دی هر یو چې نو کو الکان سقي سم انیشیټیو مالي سقي سم غیزان ته لوبي ارینج کوي نو پکار دا چې 50-60% وته د سرکار د ډپارټمنټ طرف سپورټ خامخا ملو شي ځوانان چې کوم دي زمونږ په لوړ دیر کې خاص کر زبوالم چې هغه تاسو دغه په شا ولاړې دغه مثبت کم تبدیلی نه چې هغه کول غواړي تاسو څه کول پکار دي ځوان کله چې هغه راشي مطلب تاسو د
ټیرریزم مختلف ذهنونو کې یو سوال یا نشان دی هغه ختمولو لپاره مثبت سرګرمیو کې انوالو شي څه به وایي دې باره کې؟ زما په خیال په دې کې لوی رول چې دی نو هغه د دریو شعبو دی. یو د ایجوکیشن سیستم دی، یو د کور ماحول دی، یو بهر د معاشره ماحول دی. نو موږ په خپل بهاب باندې د ګورنمنت اړه خو لګیای کوو خو دا نور دوه چې کم کارنرز دي معاشره او کور د دې درې وانو چې ګډ جوړ نه د ټول نه پهله خبره نوجوانانو د دا ریلایز کول دي چې دوی به د دنیا سره مخ کې زی پرمختګ وکړي، دوی به پوزټیو سوچ کوي، دوی به پروګریسیو سوچ کوي، دوی به علم کوي، دوی به سکلز هنر زده کوي، دوی به یو بل سره انټریکشن کوي. نو په دې کې زموږ بقا ده. کدی ځان ایسولیټ کوي، دوی د معاشره نه ځان کټ کوي، دوی د معاشره نه وزي، نو بیا به مسله ام منټل پیس په زموږ رکیږي، د یوت نشو طرف ته بدیږي، فرستریټ کیږي به. نو زموږ د افیس اسپیشلی زموږ د افیس فوکس دا دی چې موږ د یوت د سوسایټي د مختلف سټیک هولډر سره ان ټچ وساتو، دوی د سکلز ورکو، دوی ته ایجوکیشن ورکو، دوی د ماډرن دنیا سره په مخ کې بوتلو کې د دې سره ډیر زیات مونږ لاس وکړو. اخیره کې ځوانانو ته به څه داسې پیغام ورکوي چې د هغې له وجې نه ځوان کل وغواړي ستاسو سره د پیغام سره چېرې نوي چینج د نوي دنیا سره مخ شي؟ زه به دا ووایم د علامه اقبال یو شعر دی وایي خدا تجھے کسی طوفان سے اشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. نو نوجوانانو له پکار ده چې د خپل بحر په دې موجونو کې اضطراب پیدا کړي، د دې ملک د دې خاورې د دې معاشرې د دې قام د فلاح دپاره سوچ وکړي. او نو میټر هاو سمال دوز ایفرټس آر، دا زه یو دا خبره کوم ایفرټس چې لږ کو زیاتې خو پکار دي په خپل کیپیسټي کې، په خپل وس د حساب سره، خپل حوصلې په حساب سره تک پکار دي. ان شاء الله امید لرو چې نوجوانان زموږ 63% اف د پاپولیشن دی پاکستان په ټاپ ته د یوت حواله سره، نو د دې نه هیله لرم چې دی ور د ملک قوم د لپاره ډیر زیات کنټریبیوشن کوي. ډیره مننه چې وخت مو راکړو، ډیره خوږې خبرې. آباد اوسئ، ښاد اوسئ. مننه. کو تاسو د مشرانو د دیجیګي د سپورټسمنانو د کلاډیانو خبرې واورېدې. شاید چې دغه خبرونه دغه خبرې اترې تاسو دغه خوښ شوي وي. حکومت وخت لا دا پکار دی چې دلته د دې ځای چې کم خلک دی هغه دا غوښتنه کوي چې د دې ځای چې کم د په کم ځمن د ټورنمنټ انعقاد کړی شوی دی چې دې باندې یو ښه زبردست سټیډیم جوړ کړی شي او د دې خلکو د ستونزې چې کومې دي دلته د خلکو د دیرینه مطالبه چې د حل کړی شي. د بل پروګرام پورې مال اجازه راکړئ. د الله په امان.